ډیره مننه چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکړئ. اولنۍ پوښتنه به مختیار صاحب ستاسو څخه وي چې نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسیګزي پریس کانفرنس کړی دی او هلته یې ستاسو لخوا د راغوښتل سوي میټینګ کې چې چا هم ګډون کړی وي هغه یې ټول له ګونده څخه ایستلی دي، ما سیوای د خوشحال خان کاکړ. نو په دې هکله ستاسو کوم نظر دی؟ تاسو څه وایاست؟ دوه ورځې مخکې د مرکزي کمیټې اجلاس ته چیرمن صاحب ته دعوت و. ته په هغه په دا میټینګ کې به خبره کوله. په مرکزي کمیټې خو زموږ په عین کې دا دی چې په 3 میاشتې پس په مرکزي کمیټې اجلاس کېږي او دا په چین دي چې چیرمن په مقرره اختیارونه غواړي نو بیا به جنرال سیکرټري اختیارونه دا په خپل اختیار میټینګ راغواړي. او جنرال سیکرټري میټینګ راغوښتی دی، د مرکزي کمیټې میټینګ راغوښتی دی او چیرمن صاحب وایي دا غیر عیني دی، زه په خلک وباسم. اوس دا خو داسې خبره ده لکه سړی چې د ماسپښین مونځ په خپل ټایم په 1:30 بجو کې او یو څوک ورته وایي چې نه دا تا بې وخته وکړه زه تا جیل دغه ته وځم. ګوره اصل خبره خو دا ده چیرمن صاحب او د ده ملګري ډېر واضح د عین د خلاف ورزۍ مرتکب شوي دي. هغه په دې چې د 2008 نه د 2014 پورې چیرمن صاحب د 2022 پورې 14 کاله 14 کاله زموږ مشر محترم خان د مرکزي کمیټې یو میټینګ نه دی کړی، د قومي جرګې یو میټینګ نه دی کړی، د پارټۍ یو کانګرس نه دی کړی. د واضح د عین په وایلیشن او د هغې په خلاف ورزۍ مرتکب شوی دی. په یو معنا د پارټۍ سره تعلق نه دی پاتې شوی. خو موږ اعلان پرې ځکه نه کوو چې موږ یو قسم ته په دې امید یو که دا سړی لارې له راشي، که نه په حقیقت کې چې ته یو عیني حکم وایلیټ کوې او 14 کاله د یو ادارې میټینګ ته نه کوې، د دې معنا دا ده چې ته عین نه منې. او پښتونخوا ملي پارټۍ کې د غړیتوب اولنی شرط دا دی چې سړی به د ګوند د عین او منشور سره اتفاق کوي او بلا شرطه به یې کوي. دویمه خبره دا ده چې چیرمن صاحب نه صرف د عین د خلاف ورزۍ مرتکب شوی دی بلکې د پارټۍ د بیانیې او د پارټۍ د منشور وایلیشن هم مرتکب شوی دی. تاسو وایاست چې دی له خپل موقف یا له خپلې بیانیې پر شا سوی دی. بنیادي وجوهات څه دي؟ ولې له خپل موقفه پر شا سو؟ یاره خانه دا خو به نو دته به معلومه وي چې دی ولې په شا دی. خو په ظاهره چې د افغانستان د طالب د حمایت کوي، دا د افغان ولس دښمني کوي، د افغان ولس سره ډېر ناروا کوي، ډېر بده کوي، بلکې د افغانستان د تقسیم بنیادونه دا سړی په خپله دي. په افغانستان کې د یو بل ډېر خطرناک جنګ چې کوم دی د هغې د شروعاتو چې څنګه طالب ذمواري داسې به دی ذمواري. له هغې وجه دا دی چې طالب چې یو ډېر ماینر اقلیت ته یو لږ خلک دي په فیصدۍ کې نه راځي، حتی دا به په اشاریو کې راځي. افغانستان کې دا یو کار کوم حکومت وکړو دا یې بغیر عجیب وکړو. نو خبره دا ده چې ته انساني حقوق نه کوې، ته د افغانستان قانون نه شریکې په دغه کې په اقتدار کې، ته افغانستان بې عینه ساتې. او څلورمه دا ده چې د انتقال اقتدار لپاره ستا سره څه پروګرام نشته. انتقال اقتدار دنیا کې یوازینی لار جمهوریت ته انتخابات دي، ته انتخابات هم نه کوې. په دې باندې چې محمود خان ستاسو د طالب ملګرتیا کوي د دې معنا دا ده چې دا د افغانستان سره د خپل ولس سره د افغانستان له ټولو قومونو سره او د ټول انسانیت سره یو بد کار دی. دا د افغانستان کې د یو بل جنګ چې کوم دی د هغې په پیلامه کېږي. بله دا خبره ده چې چیرمن صاحب زموږ دا وایي چې ټي ټي پي چې کوم دی دا د پښتنو بچي دي او دا به د پښتنو ورځ بخت ګوري. ټي ټي پي په سوات، وزیرستان او په اټا کې او یا زره خلک وژلي او پښتانه وژلي. اوس هم راغلي دي په غرونو کې ناست دي، دلته کې د خلکو نه بچې غواړي، د خلکو نه پیسې غواړي، دلته په بمانو خلک وژني، په ټوپکو باندې خلک وژني. دا ټول وزیرستان یې نیولی دی. په دې باندې چیرمن صاحب د قوم ته څه جواب ورکوي؟ دا ټول پښتون ته په سړکونو کې ولاړ د احتجاج کوي، پاڅونونه دي. خپله پښتونخوا ملي پارټي د ده نه علاوه ټوله په دې احتجاج کې شریکه ده
او د هغه چا ملګری دی کوم چې د دې کام دشمن دی چې طالب ورته مونږ وایو. درېیمه خبره دا ده چې مونږ پارټي چې کوم دی پاکستان کې ځان محکوم ګڼو او دا وایي چې پاکستان یو پنجابي امپایر دی. دا زمونږ د منشور برخه ده. زمونږ چیرمن صاحب په خپل مخ دا وایي چې پنجاب ته به څوک استعمار نه وایي، پنجاب ته به څوک زورګیر نه وایي. نو چې پنجاب ته مونږ زورګیر یا استعمار نه وایو نو دې خو دا معنی شوی چې پښتون بیا د سره محکوم نه دی، دی خو بیا آزاد دی. او که پښتون محکوم دی نو دا خو یو چا محکوم کړی دی او هغه قوت ته مونږ پنجابي استعمار وایو. نو دا هغه خبرې دي چې چیرمن صاحب ډېر واضح وایلیټر دی، دی منحرف دی د پارټۍ د آیین او منشور، او دی خپله په خپله د دې دغه نه وتی دی یو قسم ته. او ما ته مرکزي کمیټۍ چې کوم دی دا اختیار راکړی دی او اتفاقي رایې راکړی دی چې وروره چیرمن، سینیئر ډیپټي چیرمن یا بل یو څوک صدر دا چې څه وخت هم د پارټۍ وایلیشن کوي تا ته دا اختیار دی چې دا وباسې. زموږ لخوا دا توثیق دی او چې زموږ آیین کې سیکرټري یا څوک یو څوک وباسي او مرکزي کمیټې توثیق ته هغه ته بیا د اپیل حق هم نشته. نو دا زمونږ پوزیشن دی. مختیار صاحب اخرنۍ پوښتنه به مو دا وي چې نن نصرالله خان زیري په خپل بیان کې ویلي دي چې بقاعده د پارټۍ لخوا د ځینو کسانو ته فنډینګ کېدی، هغه ته موبایلونه هم په دې وجه راخیستل کېدل چې د پارټۍ یا د کام شهید عثمان لالا باندې الزامونه ولګوي یا د هغه په شان کې ګستاخي وکړي. نو تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟ کوم معلومات په دې لرم. چیرمن صاحب ژوندی دی، زموږ د مرکزي ایگزیکټیو غړي سیوال عثمان خان دا نور ټول ژوندي دي. د کراچۍ او زموږ د مرکزي ایگزیکټیو غړي او صابرین خانونو په ټوله مرکزي کمیټۍ کې د چیرمن صاحب د وړاندې دا ګواهي وکړه چې د سند چې کوم صدر دی د چیرمن صاحب په وینا باندې دا سړی تللی دی د پنجاب شپږ سیمونه اخیستي وو په تنخواه په 15,000 روپۍ میاشت خلک یې نیولي وو. او دا یوازې د عثمان خان نه بلکې دا د رحیم مندوسین صاحب، د اکرم شاه خان، زما د عثمان خان په خپله د دې رحیم زیارتوال، د رضا احمد رضا، د بابت او د خورشید کاکاجي، د ارباب مجیب الرحمان، د پارټۍ چې څونه مشرانو په دې د کردار کشي چې کوم دی یو ډېر بد مهم دا 10 کاله چلولی دی. 13 ورځ ما مرکزي کمیټۍ ته د هغه کندلو او سپکو یو ریکارډ راوړی چې د هغې 14 کتابونه ډک شوي دي، یو 11 کتابونه د هغې یوه برخه ما راوړې ده. 3 برخې لا نور هم زموږ سره شته. د چیرمن صاحب کله هم غواړي یا پرس غواړي چې دا کتابونه راوړم چې دا د چیرمن صاحب خلکو د چیرمن صاحب ورور په دې کې شامل دی، ډاکټر حامد صاحب، ډاکټر حمید خان په کوټه کې پلیټ نیولی دی، په هغې کې 8 کسان کېنولي وو، 15,000 روپۍ میاشت ورکوله، سیمونه بلکې موبایلونه. د خلکو په مخ کې دا وایي چې ما موبایلونه هم راغستي دي. او دا د پارټۍ د مشرانو چې کوم کریکټر اسیسینیشن دی، کردارکشي ده، دا د کوله. دارنګه زموږ په علاقو کې دا خلک نیولي په پیسو باندې. ګوره زموږ پارټۍ ډېره انقلابي پارټۍ او زوروره پارټۍ وه. د دې پارټۍ چې کله حکومت راغی، حکومت د عثمان خان او د پارټۍ د صوبایي ټیم او د کارکون په همت باندې راغی. په دې کې د چیرمن صاحب یا د نوابیاز پرون دا خبره واضح وکړه چې ما یو سړی پارټۍ ته نه دی راوستی. خطا چې یو سړی پارټۍ ته نه دی راوستی او ته دونه نامرده سړی چې یو سړی پارټۍ ته نه شي راوستی، ته بیا دا یو ځل د قومي اسمبلۍ ته څله بار ودرېږي، ته بیا د صوبایي اسمبلۍ ته څله ودرېږي، ته سینټ ته بیا څله لاړې، دې پارټۍ ته سینیټر کړې، دې پارټۍ ته ایمینای کړې، دې پارټۍ ته د صوبایي اسمبلۍ ممبر کړې. ته دونه نامکارانه چې دې پارټۍ ته یو سړی نه راولي. او چې ته یو سړی نه شي راوستی، ته څه حق لرې چې ته صوبایي اسمبلۍ ته لاړ شي یا ته قومي اسمبلۍ ته لاړ شي؟ دا نواب ایاز، ډاکټر حامد، رؤوف بابی، مجید خان او دا نور خلک دا ټول د دې دربند نیټورک ته د تخاشي کاروان د دې مشران او د دې سرغنو.
ستاسو پر خوا راځو رضا لالا، دا راته ووایاست چې د محمود خان اسیکزي پر ننني پریس کانفرنس باندې کوم نظر لري، څه ویل غواړئ؟ ګوره مرکزي کمیټې خو تاسو ولیدل چې مرکزي کمیټې ډېر واضح اکثریت باندې د هغې غونډه وکړه او د هغې اصول دا دی چې مرکزي کمیټې سیکرټري جنرال په اختیار کې غونډه وکړه او هغه غونډه چې ده هغه بالکل د آیین او قانون مطابق ده او هغې کې چې فیصلې وشوې په هغو فیصلو کې له نورو فیصلو علاوه هغې غونډې مرکزي کانګرس اعلان کړي او د مرکزي کانګرس معنا دا ده چې دا د ټول زموږ د چیرمن او د هغه نورو ادارو هغه اختیارات چې دي هغه ټول پر هغه ځای ختم شو. اوس چیرمن صاحب نه څوک استای شي نه د هغه دپاره د دې خبرې جواز شته. لالا له دې مخکې د پارټۍ په آیین کې دته دا حق ورکول شوی دی چې دی د ګوندې یو وګړی یا یو ذمهدار او عهدیدار له ګونده وباسي. مخکې هم د اختیار نه و. ګوره مخکې هم دا اختیار په دې نه و. دا ګوره د مرکزي اگزیکټیو خلک ایستلي دي. مرکزي اگزیکټیو چې دی هغه به قومي جرګه او مرکزي کمیټې په دوه کې اکثریت باندې باسي. هغه دا تجویز کولی شوی چې یاره ما پلانی چې دي دا ماته لکړي دي دا یې ستایي نه شي او بیا چې هغه بل اختیار چې اداره چې کښېنستلی وای لکه دا په بل ورځ چې مرکزي کمیټې کښېنستله د دې مرکزي کمیټې یا د قومي جرګې د دې په 2/3 اکثریت باندې هغه بیا ته ایستلی چې اگزیکټیو غړي د مرکزي کونسل غړي دا هېڅوک نه شي ایستلی. دغسې د صوبایي کسان هم مثال که ته زیری باسي عیسی روشان باسي یا یوسف خان کاکړ باسي یا یو بل قادر آغا او خوشحال دا په خپله دا یعنی صوبایي کمیټې صوبایي جرګه چې د هغه په 2/3 اکثریت باندې باسي دا داسې یو هغه نه ده چې هر چا په زړه وغوښتل ما دا ویل دا ما هغه وکړي. آیین او ادارې چې دي هغو کې دا ټول اصولونه لیکل دي او هغو باندې د هغې مطابق به عمل کوي. بل عمل چې دی هغه د منلو وړ نه دی. موږ خپل چیرمن سره یا له دغو کسانو سره موږ اختلاف له هغه وخت شروع شوی دی چې دوی حکومت واخیستلی او حکومت یې بیا په یو نامناسب طریقه په یو ناروا طریقه وچلاوه. هغه زموږ د نظریاتو برخلاف یې وچلاوه، د ولسونو د ګټې په خلاف یې وچلاوه او زموږ هغه وخت کې دوی چې حکمرانان سو یا دوی له خپلو قومي اهدافو څخه منحرف سو، انحراف یې وکړي، خپله قومي مبارزه یې پرېښوله، خپل قومي اصولونه خپل قومي ارمانونه یې شاته وغورځول. په خپله د خانشید عبدالصمد خان اڅکزي چې د ټولو لوی د شهیدانو سالار دی د هغه ارمانونه یې شاته وغورځول او بیا چې دا زموږ نور شهیدان دي یا دا زموږ نور ملي اتلان دي د هغو لارې پرېښوله. پارټۍ پر هغه لاره دا 10 کاله روانه وه او دا د تر اوسه پورې موږ له خپله طرفه د یوې ذرې بهر بې وفایي له خپل چیرمن سره له خپل ادارو سره نه ده کړې. دوی کړې ده موږ نه ده کړې. خبره دا ده. لالا اخرنۍ پوښتنه به مو دا وي چې نن د نصرالله خان زیري یوه انټرویو نشر شوې ده او چې په هغه کې هغه ډېر په واضح الفاظو کې ویلي دي چې د پارټۍ کې دننه باقاعده طور خلکو ته موبایلونه ورخصل شوي دي، هغه ته فنډینګ شوی دی صرف د دې کار لپاره چې هغه د شهید عثمان لالا توهین وکړي یا د هغه خلاف پروپاګانډا وچلوي. نو په دې کې څومره حقیقت دی؟ تاسو په دې اړه معلومات لرئ که نه لرئ؟ او ګوره موږ خو پر دې افسوس کوو چې زموږ دغه کسان دا زموږ ملګري دي د ماضي موږ د دوی د تیر وختونو خبرې نه کوو، لیکن ډېره بدمرغي ده چې دوی دا دومره لوی اتل چې هغه په پښتون افغان ملت کې تر 3 کروڑه زیاته انسانانو د دې ملي شهید ملي اتل عثمان خان په شهادت باندې اوښکې بهولي دي، د هغه په غم کې د هغه په سوګ کې د هغه په ویر کې عملي طور برخه اخیستې او دوی د دوی پر خوله دا لفظ نه راځي چې دا زموږ ملي شهید دی یا دا زموږ ملي اتل دی. نن لا هم دا لفظ نه و. نو په دې باندې موږ افسوس کوو. البته هغه په دې نه ورکېږي، هغه ستوري وخت راځي زموږ اتلان زموږ شهیدان به نور هم زموږ د قام ډېر یعنې د سترګو تور ګرځي او د افتخار او د غرور او نشان به ګرځي. ډېره مننه چې تاسو ځوان نیوز ته خپل قیمتي وخت ورکړئ.